شاړې آبادي دا به یو ځل بیا به حل شي او سفاري ټرین به زر راشي ان شاء الله. وای السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو تاسو ته په پروګرام منزلونو کې هر کله یم مینوالو تاسو ته موږ نن په خپل پروګرام کې ښیو د خیبر سفاري ټرین په حواله سره د پېښور نه چې کم ټرین روانېدو لنډي کوتل پورې لنډي خانې پورې کله جوړ شوی وه دا ریل پټلۍ څومره خرچه پرې راغلې وه څومره ټنلې دي پکې څومره سټیشنې دي پکې په کمو سنګلاخ او غرونو باندې وې تېرېدل دا ما په شا باندې چې کم تاسو وینو دا جمرود سټیشن دی په دلته وې پېښور نه پاس دلته یو بالکل بریک کېدو دلته وې خلک ودرېدل او دلته وې سټې کوله هغې نه پس وې روانېدل دا ما په شا باندې چې کومه لار وینو په دا باندې اوس موږ پیدل روانېږو نو تاسو موږ سره اوسئ انشاءالله چې تاسو د موږ نن پروګرام به د نورو پروګرامونو په شان هم خوښیږي او یو بهترین سفر هم دی موږ د جمرو سټیشن نه روان شوي یو د خیبر د غرونو طرف ته په دا منځ کې سور کمر علاقه رازدرومي غرونه شروع کېږي هغه ځای نه بیا وسره وسره چې کومه ده هغه شروع کېږي پسې شاګې بیا دلکش منظر بیا علي مسجد دغه رنګې وسره وسره چې کوم دی مخکې کټه کوشته طرف ته لنډي کوتل اخري تاسو نن پروګرام کې موږ ځان سره بیا یو لنډي خانې په طرف ته موږ سره اوسئ ملګریو په دغه ستړي سفر کې راورسېدو سور کمر علاقه نه مخکې ریکالې سرونګ ته ریکالې سرونګ هم تاسو ته وښیو دا هم په ما ته خیال وړومبی یا دویم وړومبی سرونګ دی د دغې پټلې خو ځای په ځای باندې ډېره خرابه شوې ده غرونه سلایډینګ پکې شوی دی وسره وسره چې کوم دي سیلابونو خرابه کړې ده او دغسې ډېره ښکلي مقاماتو باندې وتلې ده دا ما په شا باندې وکسه غرونو په منځ کې ډېر زبردست غرونه یې ورته سروي کړي دي خو دا پټلۍ پرې جوړه کړې ما په شا باندې وګوره چې د دوو غرونو په منځ کې څومره زبردسته مزه کوي او ښه ښکلي یې پکې لیدی شي موږ سره اوسئ د دې نه ښه غږ ده بالکل ملګرو جمرود نه چې کومه لنډي کوتله پورې دا هغه تللې وه ریل پټلۍ خیبر سفاري ټرین وې په دا باندې تېرېدو ډېر په یو ښکلي حالتو کې و په ټایم کې اوس یې ما په شا باندې چې کومه پټلۍ حال تاسو وینو ځای په ځای باندې غورځېدلی دی او دغه رنګې تاسو ته موږ مخکې نور علاقې هم ښیو پکې چې څه صورت حال یې دی او په کم حالاتو کې اوس ته آیا دا اوس د پېښور نه چې ټرین را روان شي دا لنډي کوتله پورې په خپل حال کې موجوده ده که نه په کومو ځایونو کې پلونه غورځېدلي دي په کومو ځایونو کې بنده شوې ده سلایډینګ چې کوم شوی په غرونو علاقه کې دا ټول صورت حال نه تاسو خبروو انشاءالله تاسو موږ سره اوسئ دا ما په شا باندې چې ګوره تاسو بالکل ریل خو څه کوي چې د عام ګاډي د تلو قابله هم نه پاتې شوې ځکه چې هغه عام ګاډي لارې مې ته بندې شوي نو ریل خو بیا هم یوه غټه خبره وي
شاګې په موډونو کې یو موډ دی 9 یې پې لیکلي آی تھنک چې 9 نمبر ټنل وي په دا کې مخکې موږ وسپېرسو انشاءالله معلوموو چې نن مخه دا ټنل څرنګه دی صورتحال یې څرنګه دی آیا د استعمال قابل دی که نه قابل ښه صفای ټنل خو د نمخه ماشاءالله وي دغه وخت کاریګر چې کوم وو یو ډېر زبردست شاهکار دی اوه چې غټ تکلیف یې په پیدل مزل کې داسې غرونه کراس کوې لرګي هم خوا دخوا شوي دي او بسره چې کوم دی په خپل حال کې هم هغه رنګه موجوده نه ده ټنل کې موږ مخکې وځو انشاءالله تاسو ته موږ د ټول پټلۍ حال احوال درکوو ملګریو یو ټنل سفر خو موږ وکړو او کوشش کوو چې تاسو ته موږ نور ټنل هم وښیو چې څه صورتحال یې دی السلام علیکم مینوالو دا وخت مونږ روټۍ زره تیاره کړې ده د ریل پټلۍ په غاړه کې د غور اوبو په څنګ کې ناست شو تاسو ته مونږ ښیو چې مونږ په لږ وخت کې څنګه روټۍ زره تیاره کړې ده بس عرضي روټۍ ده دا حکمران واصف چکني او مسته او بربیکیو یې تیار کړی دی السلام علیکم کتونکو دا وخت مونږ هغه ته راونږدې یو شاګې پاک افغان شهره په خوا کې هلته چې کوم سرکاري سکول هم لیدی شي دا شاګې سټیشن دی دا پاس کوشش کوو چې دننه مخیم وښیو ملګریو دا کوم ځای کې چې روان یو دلته اوس پټلۍ غایبه شوی و دا هغه رنګه تاسو کتی شوه دغه پورې دا سټیشن نه دلې دلته بیا د باراني پاړونه چې کوم دي د شګو کې دا غایبه شوې ده ملګریو زه وګوره هغه ټایم کې انګریزانو دا خښتې داسې لګولې چې سر یې کوم نن سبا یې موږ حکومت نشي لګولی او نه لګوي ورته توجه فکر کوي ټنل پسې بل ټنل
هغه ځای نه روان شي الله حفاظت کړي وای دا ګناه ده الله معاف کړي بهترینه ټیکنالوژي سوچ و پاټم کې بهترین انجینیرینګ ته سوچ کوه دا ټنل چونکې اوږد دی که نه ملګریو چې موږ ته کومه تیاره ده شوه دغې رڼا هغه مخکې لار کټ کړې وه څومره زبردست شاهکار بس الله دوی امان نصیب کړي نور داسې امانداري کورونه یې کړي که نه وای ورته چې صرف کریمای نصیب شي دغه پر هغه دی بقایا غار دی ټوټل اوریجنل غار دی ځکه خو کې تیارم شوه ټیک کوي که نه ماته پاته و هغه ولګوه نه نه دغه ته څه پته لګي چې روان دی هغه رنګې ټرچ ولګوه ماما بند که سر دغه ټیک کسان چې عمره خطرناک وي سترګې ورنه ووهي وای مه لګوه مخکې نور دي ها هاي اچھی وہ ها تو گزارو کړو مړه سازش یې راوکړه په اخره کې خبره کې خبر کړ چمګاډر وایي ها ملګریو لنډي کوتل سټیشن ته راورسېدو خیره دا لنډي کوتل سټیشن دی مخ دا ما په شا باندې چې کوم هغه لیدی شي پټلۍ زبردست سټایل کې جوړه کړې وه پاکن کې لنډي کوتل اسپتال دا پټلۍ په څنګ کې سره دغه سټیشن دی لنډي کوتل مشهور سټیشن ما ته خیال خیري سټیشن دی کوم ټرین چې راتلو دنه مخکې یو بل سټاپ شته ورګاون دی هغه ته لنډي خانه وي زموږ پروګرام دی پښتون ټي وي منزلونه په دا کې موږ د پاک افغان شهره په خواخوا کې چې کوم ریل پټلۍ خیبر سفاري ټرین دلته تلو که داسې مختصر تاریخ یې موږ سره شیر کړي بالکل دغه خیبر سټیم سفاري چې کوم د 19 صدۍ اهمه دلته یو کارنامه و چې انګریزانو کړې وه او دغه مقصد یې و چې دوی کوم هغه قوت و هغه ایکسټینډ کول غوښتل په پاک هغه کې په بر صغیر پاک و هند کې نو دا بیا داسې شوه چې کله یو تاریخ حیثیت یې اپناو کړ نو بیا به دلته انګریزان راتلل او دغه خیبر پاس چې کوم تاریخي اداره و د هغې سیر به یې کولو چونکې دا بیا د 1996 پورې که موږ وګورو د 1900 سټارټ نه د 1970-80 پورې دا ایز ا ټریډ بیس باندې یوز شوی دی بیا د 1996 نه د 2002 پورې بیا دلته سفاري ټرین چې راتلو هغه به سیلګري راوړل هر اتوار به راتلو
او دلته به دغه ریلوی سټیشن چې په دغه کې به ولاړو نو ډیر زبردست ماحول به ځکه جوړ کړی چې هر سړی بیا بازار لاره واتو چې دلته غیر ملکی خلکو سره وینم دا په بازار کې هم ګرځېدل چونکې بیا سیلاب راغی دغه سیلاب د ریلوی ټریک چې ځای په ځای باندې نقصان ورته ورسالو نو بیا چې کوم یو دغه ټرین راتګ و هغه منقطع شو اوسه پورې خلک چې دغه انتظار کوي چې دا به بیا جوړیږي بیا به همغه زړې رنګینې چې بیرته خپل ځای له رادرومي راحت موږ ته په خپل پروګرام کې استریما شو هر کله ویو راحت شینواری صاحب د موږ چې کوم پښتون ټي وي مینوال د دغه تاسو په لاندو مانو کې وویل چې په دا کې څومره سفر دی څومره مزال دی جمرود نه لنډي ګوتله پورې څومره ټنلې دی پکې او په خپل حال کې څومره موجود دی څومره خراب شوی دی ټول ناول خو امیرزاده تاسو همکاران چې کوم یو کمران او کیمرامین او پښتون ټلویزیون یو جهان مننه چې دومره مهمه چې کوم مونږه اساسه ده په دې باندې راپور جوړ کړو دا خو بس ټول نړۍ ته پته ده چې یو تاریخي شاهکار د هجرت تر ډیټیل ویل عام توګه باندې خو جمرود نه لنډي کوتل پورې 15 کیلومتره اوږد سړک ته خو چونکې دا ریلوی ټریک چې دی پور پیش تاو شوی دی نو دا یو 15 کیلومتره زیات دی نو موږ ویلی شو چې 40 کیلومتره دی څلور دیش پکې واړه او غټ ټونل یا ټنل یا ټنډیلونه لري او ډېر تاریخي اهمیت لري نور تاریخ درته خو زه سره دومره ته وایم چې ورلد بانک د بیړه خسته و چې دا موږ جوړو چې کوم نړیوال بانک دی خو لبد مرغه په هغه ټایم کې پاکستانی حکومتي چارواکو ورته دا ویل چې تاسو به دا جوړوي خو موږ به دې کې تاسو له پیسې نه ورکو تاسو ته پته خارجي چې څومره پروژې دي هغه دا قانون وي چې 50% فندینګ دوی کوي او 50% وند ځای چې کوم حکومت ته هغه کوي ولبد مرغه بس هغه بیا جوړ نشو خو وس د روزه کې دلته یو ډیویژنل سپرډنټ راغله او دلته روزه ماته موږ سره غارو بو کې هغه موږ د خوشخبری راکړه چې ان شاء الله په لند وخت کې به پاکستان ریلوی چونکې انضمام غوښو فاټه نو هغه دوګه پرایورټي کې شامل او ډیر زربه دا ریلوی سټیشن استاسو ته لیدل شي خړې پړې شاړې آبادی دا به یو ځل بیا به حل شي او سفاری ټرین به زر راشي ان شاء الله ډیره مهرباني مینوالو د راحت شینواری او د هجرت صاحب چې کوم خبره تاسو واورېدې په لاره کې تاسو هم کتل چې موږ څومره سختو لارو سره مخ شوي وو په ټنلو کې راحت به ګوره یارم وي وکې دا کومږه شاپرک وته خاپرک وته څوک یو خو اردو کې چمګادل وته وی کنه نو هغه اټیکم کې تاسو وکړو وسره خوشخبری د راحت به په خبرو کې د ملاوش په چې ډیر ضرب په پروژه باندې کار روان شو د جام په خبر نه د لنډي کوتل یا لنډي خانه پر یو ځل بیا هغه ټرین سفر روان شي چې وسره نه صرف دغه ټرین محکمه چې کوم دا روان شي وسره نور چې کوم د کاروبار لري دغه مسره کولو شي ان شاء الله هله لرو چې نن پروګرام تاسو مخ خوشوي د منزلونه پروګرام د جمرود نه لنډي کوتل پر سفر تر بل پروګرام پر خپل قربان میرزاده وصال سره شریک همکار حکمران او د کیمرامن اسف اجازه غوړي د الله پامان